استازی ورغلیو او تقریر ورتو کا غوی نافرمانی وکړه او تکذیب وکړه. اول کې دوا استازیو بیرست الله تعالی یا عیسی علیہ السلام درېمم ورولېږه یحیی په نوم باندې، خو هغوی مؤمنان نشو. یو کس پکې مؤمن شه حبیب نجار، هغه خپل قوم ته راغی او تقریر ورته وکړ، ای زما قومه د پیغمبرانو اتباع وکئ، د هغه چا اتباع وکئ چې په دې تبلیغ درنه مزدوري نه غواړي. زه به څنګه د خپل رب عبادت نه کوم؟ څه دي ما لره چې زه پیدا کړی م او دې ته به تاسو بیرته ورتلی شي. نو د هغه تقریر الله تعالی ذکر کړی، اتخذو ای قوم زه ونیسم من دونه آلهه، غیر د الله تعالی نه باطل خدایانو لرا. ان یردنی الرحمن، ای زما قوم که اراده ولري دغه مهربان ذات ما لرا بدر د ضرر، لا تغنی عنی شفاعتهم، دفع بن کی ایمانا شفارز د دوی شیئا لکشم د الله د عذابنا، ولا ينقذون او نبا ما خلاص کی د الله د عذابنا. نو څنګه د بوتانو عبادت زبردست تقریر ورته کړی. انی بیشک د چیم اذن په دغه وخت کې که د الله نه مې غیر نور خدایانو نیول، لفی ضلال مبین، خامخا په ګمراهۍ ښکاره کیم. انی بیشک از چیم آمنت بربکم، ما یقین کړی په رب ستاسو، فاسمعون واورئ زما دا خبره. چې دا تقریر ورته وکړه، خلک ډېر بیکاره خلک راغونډ شو. مولوي صاحب او لاسونو کې تیږې راونیوې او دا حبیب نجارې په تیږو باندې شهید کو، ویشته په تیږو چې خاتم لا دا خبرې کې شهید یې کو. کله چې شهید شو یا شهید کېدو نو په وخت د زنکدن کې الله ورته فرمایل یا ملائکو چې جنت ته ځه. یو قول دا دی چې نه لامل نو ژوندی و چې الله تعالی دې جنت ته داخل که کنه. نو الله تعالی هغه بیانوي، قیل ادخل الجنه، دته وویلی شو حبیب نجار ته په وخت د مرګ کې داخل شه جنت ته. قال چې کله حبیب نجار جنت ته لاړو، وی یا لیت قومی، اے زما افسوسا کاش کے زما قوم یعلمون پویدے بما غفر لی ربی، پاغی سرا چه بخنو کلمات رب زما، وجعلنی من المکرمین، وی گرزو المالرا د معززینونا. شہید چه وفات کیگی کنا نو په وخت د نزع کې، په وخت د روح د وتلو کې الله ورته جنت وښایي او حوران ورته وښایي. دی بیا د روح په وتلو باندې پوهیږي نه، د نورم خوشحاله شي. الله فرمایي وما انزلنا على قومه من بعده، موږ نو نازل کړی په قوم د حبیب نجار باندې پس د مرګ د حبیب نجارنا، من جند من السماء، د یو لښکرنا د اسمان نه چې ملائک مراولېږل، ملائکې مې پرې ونه لېږلې. وما كنا منزلین، او نه یو موږ
نازلون کی نازلیدون کی پخپلا د پار د هلاک د اچا ان کانت نو عذاب د دی انتوا کی کلی الا صیحه واحده منگر غاگ یو په دوی باندې د جبرئیل علیہ السلام فاذا هم خامدون پس ناگهان دوی مړو او چپ راتو یو غاگ چپیو کو ټول مړ شو یا حسرتن علی العباد اے افسوسا په بندگانو باندې په نفسونو د دوی باندې دا څومره خبقل دي ما یاتیهم نرازی دوی تا من رسول د یو پیغمبرنا الا کانوا منگر ودوی به پاغیبان یستازیون ټوکی کون کی اللہ فرمائی علم یرو دوی نگوری اہل مکہ چی رسول اللہ مبارک توائی لست مرسلا تو لگلے شوے نہیں نو دا اہل مکہ نگوری بلکہ گوری کما حلقنا قبلهم من القرون سمر منگ حلاکلو مخید دوین دا قومونونا انہم بیشک دوی الیہم دی مکی مکرم خلقتا لا یرجعون نر آپس کی گئے و نرازی ورتا کمو چه حلاک کری بیا کل مکین تراغلا دوی داغین عبرت نالی وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ان مخففہ من المسقلہ وَإِن كُلٌّ نا و ان چدے ان نافیہ دا ان نافیہ او بیشک طول لما جمیع لدینا خام خاٹو لگا لدینا چه مونږ سره دی محضرون حاضر کړي شوی او یا ان چه مخففه من المثقله کا ان مخففه من المثقله نو بیشک ټول چی دی لما جميع لدینا محضرون ټول مونږ سره حاضر کړي شوی دی یا ان نافیہ کا لما کے دا لام پا مانا دا اللہ کا نو دسی باوے وَإِن كُلٌّ ندی طولا لما إلا ما جميع لدينا محضرون منگا طولا گا چه منگ سر دی حاضر کڑی شوی دی دا طول حاضر دی نو چه این مخففه من المثقله شي نو لما کې به مم په خپل ځای پرې دی او که ان نافیه شي بیا به لام په معنا د الا کې او ما به زائده کې ربط کار د اثبات توحید روان دی وآیت لهم الارض المیتة خبر مقدم الارض المیتة آیت لهم دغا وچ زمکا علامت قدرت دوی د پارا احییناها چمنگ زرغون کړه دی لرا واخرجنا منها او استمد دینا حبندانی فمنه یاکلون پس د دین دوی خوراک کوي خوري وجعلنا منگو گرزو فیا پدی کی جناتن باغنا من نخیل د کجرنا وعناب د انگورنا وفجرنا او روان مک فیا پدی کی من العیون د چینونا لیاکلوا من ثمره دې د پاره چې دوی خوراکو کې د میوه داغینا وما عملت ایدیهم اوغا چې عمل کړي د دې لره لاسونو د دوی افلا یشکرون ایا دوی شکر نه ادا کوي سبحان الذي پاکی دا غزاد لرا
خلق الازواج كلها چې پیدا کړی دي اقسام ټولو مما داغنا تنبت الارض چې زرغونه ازمکا ومن انفسهم او جوړي او اقسام د دوی د نفسونو نارینه او زنانا ومما لا يعلمون دعام مخلوقاتنا وآیت لهم الليل ومما لا يعلمون داغه مخلوقنا چې دی پینه پويږي د مخلوقاتو غریبه او عجیبهونه الله وی د ټولو نه موږ جوړې پیدا کړي سبحان الذي پاکی بیان کوي د الله پاکی بیان اولو دا غزا سرا خلق الازواج چې پیدا کړی دي جوړي کلها ټوله مما تنبت الارض داغنه چې زرغونه ازمکا د زمکه په دې بوټو کې نر او خزشتا ومن انفسهم او د دوی د نفسونو نه ومما لا يعلمون داغه مخلوقاتونه چې دې پینه پويږي غریبه او عجیبه مخلوقات وآیت لهم الليل او د قدرت نه خدا دوی د پارشپا نسلخ منه النهار جدا کوتر نورس فاذا هم مسلمون ناگان دوی داخلی دن کی بھی پتیاروں کے والشمس المر تجری تکی لمستقر لها پاغ زید قرار ایبانی چه دا دی المرد پار دے ذالکا دا دی المرد روانی دل تقدیر العزیز العلیم انداز دا غالب و خبردار ذات تا والقمر قدرناہو دیتا ما ازمر عاملہو علی شریطت التفسیر وائی کنا قدرنا القمر قدرناه وإن أحد من المشركين نستجارك والقمر قدرناه او سپگمئی نقدرنا القمر قدرناه نو د دې عامل حذف ته د قمر د پاره او مونږ اندازه کړی د سپگمئی منازلا پخپلو منازل بانی اتیش منزلو ندی اتیش منازل پاتیش تشپو کے حتی تردی پوری عادا چه داس پگمئی پاخر د منازلو کی واپس شی دسترگو پلیدلو کی کل عرجون القدیمہ پشان دا وچ سانگی دا خورما چکل کگشی دا سی دا سپگمیم نریشی او کگشی لشمس ینبغی لها مناسب ندی المر لرا صحیح ندی المر لرا ان تدرک القمرا چلان دی کی سپگمی او دا سپگمی سر یوزیشی پشپکی وللیل سابق النهار او نشپا مخی که دون که دو ورزی لرا چه دو ورزی تیارش او سپگمی راہ کارش وکلن فی فلکن یسبحون او هر یو د دوینا پخپل اغا محور کی او مستدیر کی لامبو وی وآیت اللہم لوی قدرت نخد دوی دا پارا انا حملنا ذریتهم دا چه منگ بارکنی اولاد دا دوی انہیں دا دوی دا پلاران و اولاد فی الفلک المشحون پاغ کشتی دا نوح علیہ السلام کی چڑکوا وخلقنا لهم من مثله او پیدا مکر دوی دا پارا دا مثل دا کشتی دا نوحنا نور کشتیگان هم وڑی او غٹی ما یرکبون غچ دوی سورلی کی سوری کی پاغی کی وَإِنَّ شَاكَ زَمُنْ خَخَيْ نُغْرِقُهُمْ غرق بکو دوی لرا فلا صریخ لهم نبوی فریاد رست دوی پارا ولا هم ينقذون او نبدوی خلاصی کی داغینا الا رحمتا منا مگر دان نغر کو دوی لرا سو جنا فسبب در رحمت بانی زمون در طرفنا ومتان الہینا او دا پار دا نفی تر وقت پورا کېدلو د نیټو د دوی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا کله چې دوی تویل شي ویریږئ ما بین ایدیکم د هغه عذابنا چې ستاسو مخه کې دی چې عذاب د دنیا دی وما خلفکم یا رستو دی
عذاب د آخرتنا لعلکم ترحمون دې دپاره چې به تاسو رحم وکړی شي نو اعراض کوي چې ورته ووې نو اعرضو وما تاتیهم نرازی دوی ته من آیتن د یو علامې د قدرتنا من آیات ربهم دا علامو د قدرت د رب د دوی نه الا کانو لیکن وہ دوی عنها داغینا موردوین اراس کون کی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ شکل دوی توویل شی انفقو خرچ کئی مما داغینا رزقکم اللہ چو روزی در کڑی تاوستا اللہ تعالی دمالوننا قال الذین کفروا ویا خلق چو کفر کڑے للذین آمنوا پار دا خلقو چو یقین و تصدیق کڑے دے استہزاءن ٹوکی اور پورے کئی سور توائی انتعیمو آیا من خوراک ورکو من غچاتا لو یشاء اللہ اطعمہو کہ دا اللہ خوخوے نو طعام بے ورکڑے وے ان انتم نے تاسو الا فی ضلال مبین مگر پا گمراہ اخکار کیئی ویقولون وائدوی متا هذا الوعد کلب ودا وعد بالبعث ان کنتم صادقین کہ تاسو رختینی پا دیکھی باین ضرون دوی انتظار نکئی الا صیحتا واحدتا منگر د یو غاگ چاگا اغا پوکے د اسرافیل علیہ السلام دے اولانے تاخذهم او بنیسی دوی لرا وهم یخصمون او حال دا دے چی دوی بیو بل سر جگڑے کئی فلا یستطیعون ان دوی با دیو بل سر جگڑی کئی خرسول غستل بکئی خوراک او چکاک بکئی وچی اسرافیل علیہ السلام غاگو کی دقا وقت کی بدوی ونیسی دا عذاب بدوی راگیر کی ولا یستطیعون طاقت بن لری پا وقت اغا پوکی ورکولو دا اسرافیل علیہ السلام اولا نزل توسیتن دا وسیتو ولا الى اهلهم يرجعون او نبدو اخپل اهل تواپشی دا بازارونو نا یا د خپلو کارونو نا بلکہ امدغ کار او بازار کے بمڑکی گی ٹول ونفخ فی الصور پک بوالے شی پشپیلے کی دویما اول کی خب ٹول حلاکشی دویم زل فیضا هم ناگاندوی من الاجداس دا قبروننا الى ربهم ینسلون خپل رب تا منڈی وحی اوزغلی با قالو دی بو یا ویلنا کافران بو یہ زمنگ افسوزا من باسنا من مرقدنا چارا پور تکڑو دخپل خوبنا خوب ورطولی وی داغی وجہ دادا چه داول نفخی او د دویم نفخی پا منس کی چه سمر زمانہ دا نو پا دی زمانہ کے با دوی تا عذاب نور کول کیگی کنا دغا وقت کی با دوی ویدئی خان داول نفخی او د دویم نفخی پا منس کی عذاب بیا نشتا هازا ما وعد الرحمنو دا بیا ژوند کې د لغو چې وعده کړی و مهربان ذات وصدق المرسلون او رښتیا ویلي و پیغمبرانو ان كانت الا صيحه واحده مگر یو غاګ دے فاذا هم ناگان دوی جميع لدينا محضرون ټول زمون سره به حاضر کولې شي حاضر ولې بشي حاضر بای فَالْيَوْمَ نَنْرَزْ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ظلم بنشی کولے پیو نصبان دلکشیهم ولا تجزون بدل بنشی ورکولے الا ما کنتم تعملون مگر آغا جزا چوئی تاسو عمل مکو ان اصحاب الجنتی بے شک ملگری د جنت اليوم ننرز فی شغل فاکہون مشغولتیا کی لذت او خوند غستن کی دی هم وازواجهم دوی او بی بیانی دوی فی ظلال پا سورو کی وی علی الارائی کی پا تختن بانی متکئون تکیا کون کی لهم دوی دا پارا فیا پا دے کی فاکیاتن میوے بی ولهم دوی دا پارا ما اغنیامتون بی
یدعون چې دوی ارزو تمنا کوي او بلی سلام بوي سلام څه شی دی قولا دا یو وینا ده من رب الرحیم د رب مهرباننا الله تعالی په دوی سلامونه کوي وامتاز اليوم جدا شینن ورځ ایها المجرمون اے مجرمانو قیامت کې ودا مجرمان د نیکانو په دې میز کې ځان داخلي چې موږ به هم دې ټیل کې جنت ته لاړ شو الله ورته فرمایي اے مجرمانو نن جدا شئ علم اعهد الیکم آیا وعده نو کړی تاسو سره یا بنی آدم علم اعهد الیکم یا بنی آدم آیا امر نو کړی ما تاسو ته اے د آدم علیہ السلام بچیانو په ژبو د پیغمبرانو زما هغه دا و چې الله تعبد الشیطان تاسو به عبادت د شیطان نه کوئ تابعداري به د شیطان نه کوئ انه لکم عدو مبین وان اعبدونی زما عبادت کوئ هذا صراط مستقیم دا لار برابر ده ولقد اضل منکم پتاقی سره گمراه شول تاسو نه جبلن کثیرا ډیر خلق افلم تکونوا تعقلون آیا تاسو نه پوهیږئ ولقد اضل منکم پتاقی سره د شیطان گمراه کړل تاسو نه جبلن کثیرا ډیر خلق افلم تکونوا تعقلون اے نوې تاسو پوهیږئ نه په دعوت د دبانې پوی نشوي په دعوت د دبانې هذه جهنم التي دا جهنم هغه ده کنتم توعدون چې تاسو سره وعده کړی شوی و په دې جهنم باندې اسلوها اليوم داخل شینن ور جهنم ته بما کنتم تکفرون پس اب دا چې وای تاسو کفر وکاو اليوم ننرس نختم على افواههم مهر به لګو د دې په خلو باندې کافران به وای والله ربنا ما كنا مشرکین قسم دې کوم مشرکان موږ ګناه نه کړي الله به سیدا خلیب ورته بند کی وتکلمنا ایدیهم او خبر به موږ سره وکي لا سند دوی وتشهد ارجلهم او شاهدی بور کی پخید دوی بما كانوا یکسبون پاغ سره چودی کسب کاو ولو نشاو کزمون خوخی لطمسنا على اعینهم حوروال براولو حوروال بمراوستهو په سترګو د دوی باندې ان سترګې به مورتا اواره کړي وي نو فاستبقوا الصراط نو وړاندې شی به دوی په دغه لار باندې چې تل په تلل او راتلل او چې سترګې اواري شي نفعنا يبصرون څنګه به دوی ویني هغه لاره الله وی ظاهري سترګې مورتا وړاندې نه کړي ولو نشاء کزمون خوخوي لمسخناهم على مكانتهم مسخ کړه موږ دوی لرا پخپلو کورونو کې فمستطاعوا د دوی بطاقت نو مضيا د تګ ولا يرجعون ندراتک نه واپس کېدو د الله تعالی د قدرت بیان دی ومن نعمره چاته چې عمر ورکو په اوږدوالي د نیټې د نو نکسو نو کمیرا ولومنگا فی الخلق د په پیدایش اندامونو کې سترګې بیا کمزوري کیږي بدن وغیرہ افلا یعقلون دوی نه پوهیږي کم ذات چې پدې قادر دی نو پدېم قادر دی چې قیامت کې مرا پورته کی وما علمنا الشعر موږ نه دی خودل دی پیغمبر ته شعر وما ينبغي له ندت دا مناسب دی ان هو ند دا الا ذکر و قرآن مبین منگر نصیحت تے او قرآن خکار دے لینذر دی دا پارا چوی ریمن کان حیان آغا سوک چی ژوندے وی
چې هغه مؤمنان دي یعنی پوهیږي په هغه شي باندې چې په کوم شي باندې دوی سره خطاب کی ويحق القول ثابت شي وینا د عذاب علی الکافرین په کافرانو نو کافران په شان د مړو دي نه پوهیږي په هغه شي باندې چې په کوم شي باندې دوی ته خطاب کی او علم يروا دوی نه ګوري ان بشک مونږه خلقنا لهم من پیدا کړی دوی د پاره مما دا غنا عملت ایدینا چې عمل کړی دی زمونږ لاسونو معنا بغیر د شریک نه مکم کار کړي انعامن چار پایان فهم لها مالکون پس دوی غي د پاره مالکان دي وذللناها لهم او دغه چار پایان مو تابع کړی دي د دوی د پاره فمنها ركوبهم پس بعد د چار پایانونه سورلی د دوی دا ومنها یاکلون بعض د چار پایانونه دوی خوري ولهم د دوی د پاره فيها پدې چار پایانو کې منافع و مشارب منافع دی او د شکاک شیونه دي چغا شودي دي افلا یشکرون دوی شکر نه ادا کوي د دې منعم بها چانچ اور باندې احسان کړي دا شکر نه ادا کوي واتخذوا دوني ومن دون الله غیر د الله نه الیاتن خدایان لعلهم ينصرون دې د پاره چې دوی سره امداد وکړي شي الله فرمایي لا یستطيعون نصرهم دا بوتان طاقت نه لري د امداد د عابدانو وهم دا بوتان لهم د دې عابدانو د پاره جند محضرون دا لخر دی حاضر کړي شوی په ور کې د دوی سره د دوی خدا ګمانو چې موږ سره به امداد کوي دوی سره به یوځای په جهنم کې دا بوتانی فلا يحزنك خفدن کی تعالی را قولهم وینا د دوی چې تا توا الست مرسلا ته پیغمبر نه ان بشک مونږه نعلم پویګو ما پاغبانی یسرون چې دوی کم پټای او ما یولنون هغه چخکار کوي اولم ير الانسانو نګور انسان عاص ابن وائل ان خلقناه من نطفه چې پیدا کړی دې موږ دلرا د نطفینا فاذا وخصيم مبين ناګهانا دې جګړې کون کې وی پنفي د باس کې خکارا وضرب لنا مثلا او بیانې موږ لره مثال پدې کې ونسي خلقه او هېرې خپل پیدائش چې الله تعالی د منۍ نه پیدا کړي قال ومن يحيي العظام سوق بجوندي کې اډو کې وهي رميم او حال داده چې هغه ریزي قل ورته زما پیغمبره يحييها الذي ژوندې کوي دی لره غزاد انشا چې پیدا کړی دی اول مره اول کرت وهو بكل خلق عليم دا الله تعالی په هر مخلوق باندې عالم دی مجملا او مفصلا بعد الخلق او قبل الخلق الذي الله غزاد جعل لكم من الشجر الاخضر نارا چې ګرځول تاسو د پاره د شنی ونې نور فیضان تم ناگهان تاسو منه د دین توقدون بلوي ورونه بلوي اولیس الذي ان دا غزاد خلق السماوات والارض چې پیدا کړی اسمان نظم کلرا بقادر قادر علا پدی باندې ان يخلق مثلهم چې پیدا کی په مثل د دی باندې بلا ولنا وهو الخلاق العليم دا الله تعالی خ پیدا کون کې او خبردار ذات انما امره بشک امر د الله تعالی اذا اراد شيء چې کله اراده دی شو کی ان يقول له چاغت وی کن شاء فيكون موجود شي فسبحان الذي پاکی بیان کید الله په پاکی بیان اولو دا غزاد سرا بيده ملکوت كل شيء چې دا په ید کی بادشاہی دار شیدا و الیه ترجعون او دی الله تعالی تبا تاسو بیر تو ورځئ ورتلې بشئ په قیامت کې
जी बस तलक तबीयत में सही न गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि।